إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى محترم حاضرین و مسلمانان ورونو ډیر ښکلی میاشت د رمضان المبارک د الله په فضل و کرم سره انتها ته رسیدونکې ده دې میاشت ته سید الشهور هم وایي د ټولو میاشتو سردار دا د رمضان میاشت ده الله تعالی دې دغسې میاشتې په موږ باندې بار بار راولي او کوم عبادتونه کوم مسایه چې موږ په دې میاشت کې کړې ده کاغ بدنی دی او کاغ مالی دی کاغ اجتماعی دی او کاغ انفرادی دی اللہ دے په خپل دربار کې قبول او منظور کی دا د رحمتونو میاشت وا دا د برکتونو میاشت وا دا د مغفرت د گناهونو د بخشش میاشت وا د دې میاشت په آخره کې نن جمعه کې زه تاسو ته یو دوه خبرې پیش کوم یو ته شرعي خبره وي مسله وي بل ته بدعي مسله وي منگو تاسو ہو الحمدللہ
د قرآن و سنت تابعدار ځان ته وایو، بلکې هغه خبرې مونږ منو چې کومه خبره قرآن کې ثابت دي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو کې ثابت دي او د صحابه کرامو په زندګۍ کې دغه عمل ثابت دي. مونږ هغه کارونه منو کوي. او زمونږ نه ما سوا داسې خلک هم په دې دنیا کې اوسېږي، په معاشره کې او په ملک کې اوسېږي چې دای د هر میاشتې جدا جدا اعمالي، جدا جدا طریقې کاری، داسې کارونه او داسې طریقې کوي، داسې عبادتونه کوي، په دې نیت باندې هغوی دا کار کوي چې او په دې به موږ الله ته نږدې شو، زمونږ ګناهونه به په دې باندې معاف شي، زمونږ اعمالو کې به درناوی راشي. ای په دې نیت کوي او حال دا دی چې د هغې څه حقیقت په قرآن و سنت کې نه وي. علی سبیل الاختصار زه وضاحت کوم. د بعض خلکو دا نظریه ده، دا سوچ او دا فکر دی کله چې د رمضان د میاشتې اخیرنۍ جمعه راشي دې ته د هغې په اصطلاح کې جمعة الوداع وایي. اخباراتو کې وګورئ، عام د دې سوشل میډیا په ذریعہ باندې وګورئ، هلکه وایي جمعة الوداع ده. دا یو داسې اصطلاح ده جمعة الوداع، دا کم مشرقی ممالک شری او خاص کر بری صغیر پاک و ہند دا د دې اصطلاح ده. دا اصطلاح په سلف صالحینو کې چا نه پیژندله، دا اصطلاح په صحابو په دور کې نه وه، د تابعینو په دور کې نه وه، د تبی تابعینو په دور کې نه وه، بلکې اوس زمانه کې ما مخکې تاسو ته چې مشرقي ممالکو دا اصطلاح ایجاد کړي. جمعة الوداع بیا د دې دپاره هغې خاص حال اعمال وضع کړي دي، خاصې خاصې طریقې وضع کړي دي. یره وی په دغه جمعې په ورځ چې چا روژه ونیوله د دومره ثواب وشو لکه چې د ټول عمر روژه نیولې ده. بیمارانو باندې م بیا نیسي، بوډاګانو باندې م نیسي، زنانو باندې م نیسي، ماشومانو باندې م نیسي. کوشش دای چې د جمعې په ورځ آخری جمعه ده د رمضان چې خامخا مونږ روژه ونیسو، ولې د ټول عمر ثواب دی پکې. دا بدعت وګوره. شریعت مطهره کې مونږ منو چې د جمعې یو مقام دی، د جمعې یو فضیلت دی. هغه یوازې د رمضان د جمعې پسې نه دی تړلی شوی، د هرې جمعې مستقل فضیلت دی. او ټیک ده چې الله تعالی په دې میاشت کې کومه جمعه راولي، کیدای شي چې د هغې یو عظیم مقامي، خو دا اخیرنۍ جمعه خاص کول
او پدې کې بعض عبادتونه خاص کول دا بالکل بدعي عمل دی. دیتا وی هندوستړی الله ناراض. د کتاب او سنت نه چې څوک لري وي دای د تعلیماتو نه لري وي اعمال بکئی ويحسبون انهم يحسنون صنعا ګمان بدا کی چې مونږ ډېر د ښېګړې کار کوو حال دا دی چې هغه ښېګړه نه. دغه جمعې په ورځ یو بل عمل هم شته د ماسپښین او د مازدیګر د مونځ درمیانځ 12 رکعات نفل به ویږي جمعۃ الوداع کې. دا 12 رکعات دومره فضیلت ده کله یو انسان نه په عمر کې مونځ قضا شوي یا منز داغن تلیوی یا بالکل منزونه پنا پویتیا کی نوی کری دغی 12 رکعاتو په وجه باندې د ټول ګناونه وي معاف د ټول منزونه ادا شو. او ډیر مسلمانان په دې عمل کوي حقیقت نه خبر نه دي دې ته بدعي عمل وایي. خلق په وې مختدي که دین نه چې څوک خبر نه مخکې ما تاسو ته وي هغې به اعمال کې ځان به کړی کوشش به کوي سایه به کوي. قرآن فرمایي هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشیه عاملة ناصبه تصلی نارا حامیه. قیامت پورز با بعضی مخون دا سراشی بعض خلق و بعض افراد با دا سراشی عاملت الناصبہ چی پا دنیا کے بید اللہ پا بندگے زان سڑے کڑی زان بے ڈیر سڑے کڑی خدائی باوجود ہم تسلا نارن حامیہ اور گرم تب داخلی پکار ہو دعوی چی اللہ دے اور تبو نزی گنا زانی کڑا والے دے زکا چی داغا عبادت دا کتاب و سنت نا خلاف داغا طریقہ کار دا صحابہ اکرام و دا طریقین خلاف نو دا حقا بدعی طریقہ چی ماتا استدائی نشاندی ہی اکڑا ٹھیک دا منگو تاسو ہو پویا یو الحمدللہ خو انسان دے بعض وقت کی نن سبا اسباب دا دعوت بے شمار دی اخبارات دی رسائل دی سوشل میڈیا دا نو ہر زکی ہو دالم بیان نہیں نو کی دیشی جی او انسان اغا مطالعہ کی ہو دو کشی بھی چھو لکدا ہو آسان کار دیکھا 12 رکعات منزو کا دائی بیا طریقیم دی ما اختصارو کو طول عمر منز مکو بس آسان خبر دکھا دا منز احتمام مکو بس جمعۃ الوداع کی خبر ختم ہوا. دویم یو عمل در رمضان دا اختتام پا وقت کی آغا شرعی مسئلہ دا چاغیت دا حدیثوں پہ اصطلاح کی زکاة الفطر اموئی اور صدقۃ الفطر امورتوئی دوان اصطلاحات ذکر دی منگو تاثور تا پخپل اصطلاح کی سرسایہ وائیو شریعت پہ اصطلاح کی زکاة الفطر صدقۃ الفطر قرآن کریم کی مدیت اشارہ شویدہ رسدہ حدیثم بیانو امام ابن خزیمہ امام ابن بزار
خپل مسند کې حدیث ذکر کړي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یامر بصدقه الفطر یوم الفطر قبل ان يصلي صلاة العید. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانانو مومنانو تب حکم کولو چې پتا سو باندې صدقۃ الفطر زکات الفطر دا لازم دی او دا بتاسو د اختر د ورځې نه وړاندې ادا کوي. ویتلو هذه الآیه دا آیت کلمه به ولستو چې قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى. د دې تفسیر لاندې مفسرین لیکي چې یو قول د مفسرین هم دا دی چې قد افلح من تزکا کی دې سرسیات اشاره ده. د روزې د قبولیت لوی علامه هم دا ده چې انسان ځان پاک کی خوا. پختوں په اصطلاح کې به وایو صدقۃ الفطر دی او که زکات الفطر ورته او که سرسیا ورته د تمام ائمه په نسبت باندې بلکې د پیغمبر پاک احادیث چې مطالعه کې نو څنګه چې روزه فرض ده نو دارنګې د دې ورکړم فرض ده. پیغمبر پاک فرمائی امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصدقۃ الفطر علی الکبیر والصغیر والحر والعبد. پیغمبر پاک حکم کړی دی چې تاسو به د مشرانو سر سیام ادا کوي د کشرانو سر سیاب ادا کوي د ماشومانو بم ادا کوي تر دې چې د آزادم د غلامانو بم ادا کوي. سوچ فکر وکړه د شریعت فلسفه وګوره. روزه په ماشوم باندې فرض نه ده که فرض ده. روزه په بیمار باندې لازم نه ده. داسې یو انسان چې داسې حالات ته رسیدلی چې داغه داسې بیماری چې داغه مازغه نور کار نه کوي په د باندې روزي نیول نشته دی. لیکن شریعت مطهره په د باندې زکات الفطر لازم کړی دی. عجیبه خبره ده. دا د شریعت فلسفی دی ښه. یو سړی که دا اعتراض وکړي چې بای په یو ماشوم باندې زکات روزه نه ده فرض مونځ په هغه باندې نه دی فرض څنګه په هغه سرسایه فرض ده. ته د الله تعالی په فلسفه اعتراض کې الله تعالی یو حکیم ذات دی. یو داسې ماشوم چا د اختر پشپ باندې پیدا شي دنیا ته وجود داغه راشي په دم سرسایه فرض شو پلار بیا ادا کوي. علتونه ونه لټه زنانه به مور کوي نارینه به مور کوي غلامان به مور کوي آزاد به مور کوي غریبانان به مور کوي علماء به مور کوي عوام به مور کوي. ما سوا داغه سړی نه چې داغه پکور کې د هیڅ درک نه لګي ما به د سشي نه ورکی نو یو سړی کرا د ما سوتن د ټیم روټه نشته نه به سور کی. خو بیا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه غریب سړی له بن نور خلق سر سایه ور کوي نو دې بداغي پیسونه یا داغي اجناسونه ور کوي کنه.
خو ورکوي به خامخا ورکوي. زه د آی وروسته فلسفې ویمه در سرسیا ورکولو ټیم به صحیح دا مسئلې یادې کې ښه. اکثر ملګري تپوس کوي لا روزه شروع نه یو روزه دوه روزې به موږ نیولي یاره مولوي صاحب سرسیا څه حساب دی ښه ته روزې ونیسه که نه ښه دا خو لا میاشت ثابته پاتې ده یوه روزه دوه روزې به ایله نیولي مولا نه به تپوس کې سرسایې ښه. اوس هغه ټایم دی د سرسیا ورکولو د هر یو مسلې خپل وقتي خپل حالي سرسیا چې دی په اول د میاشت کې نشي ورکولی سرسیا چې دی په میاشت د منځ کې نشي ورکولی ولې کومه فلسفه د سرسیا چې ده هغه پوره نه شوه. سرسیا خلک د څه لپاره ورکوي هغه پوره نه شوه څوک یې اول نه ورکوي. حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم عبداللہ ابن عمر وی صحابہ اکرام معمول بداؤ یوتونا قبل العید یومن بیومین او بیومین دا اختر نه دو ورځې وړاندې یا یو ورځ وړاندې دا یې ټیم دی. دا اختر نه دو ورځې وړاندې ورکه یا کم از کم یو ورځ وړاندې ورکه د دې نه ډېر وړاندې لس ورځې وړاندې پنځه ورځې وړاندې سرسیا نشي ورکولی. کم از کم چې اختر ته ورځ پاتې یا کم از کم حدیث کې دو ورځې راغلي دي بس دا یې نه وړاندې ورکولی شي. خو د اختر د مونځ نه به مخکې ورکې دا مسله پکې یاده کې ورځ دوه درې وړاندې ورکولی شي خو چېرته اختر مونځ نه بعدې ورنه کې بیا سرسیا نه ده. پیغمبر پاک فرمائی من ادها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن عدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. کم انسان چې د اختر د مونځ نه وړاندې زکات الفطر صدقت فطر ورکړه دا مقبوله سرسیا د الله تعالی بنز او چا چې د مانځه نه بعد ورکړه وکړله نو ټیک ده یو عام خیرات به وي لیکن سرسیا به نه وي عام خیرات دی بس خو سرسیا ستا ادا نه شوه. سوال په دې کې دا دی دې سرسیا ورکولو کې څه فلسفه ده فلسفه اصول ہے فلسفه په دې کې دا ده منګو تاسو یو میاشت د الله د پاره خوراک په خپل ځان باندې بند کړلو یو میاشت مسکاک په خپل ځان باندې بند کړلو ډېرې پابندۍ په خپل ځان باندې تېرې کړې عبادتونه وغیره مو کړل الله تعالی وایي چې د دې د شکریا د پاره او د دغسې د پابندۍ د بچ کېدلو د پاره او د خوراک او د څښاک د اجازت د پاره تاسو په دغه ورځو کې د الله د پاره سرسایه او صدقه او زکات الفطر ادا کې چې دغه پابندۍ په تاسو ختم شي دا موږ د شکریا ادا کولو د پاره کوو چې الله شکر دې ستا دربار کې چې ټول عمر دې په موږ دا پابندي نه ده لګولې چې خوراک څښاک به سهار نه ماښامه پورې مه کوې یو فلسفه دا ده نو دا د الله په دربار کې مالی شکریا ادا کول پکار دي یو فلسفه
دویمه فلسفه پدې کې دادا آر کله چې مخ کې بدني عبادت مونږ وکړل الله تعالی د رمضان په اخره کې وایي چې تاسو مالی عبادت مو کوئ دې لپاره چې مالی عبادت او بدني عبادت دواړه یوځای جمع شي نو جنت ته به لاړ شي که شریعت مطهره کې د دواړو عبادتونو حکم شوی بدنی عبادت سره سره وت مالی عبادت هم کې قرآن سے فرمائی فصل لربک وانحر بدنی عبادت ہم کا منزو کا مالی عبادت ہم کا وانحر قربانیوں کا قرآن چوگوئے ویقیمون الصلاة ویوتون الزکاة بدنی عبادت ہم کوئے منزو ندی مالی ہم کوئے چھ زکاة ندی اکتفائی پیو زیندہ کڑے سبب د نجاتم دادے اللہ ویز گورم چتاسو واقعی پا دے رمضان کی زماد پارزان کڑولے دے کنم دے کڑولے نو پا دے مال ورکولو باندے اللہ اس امتحان کی چتا دا تراوی آسی کڑی دیو کہ واقعی دا اللہ دا پارا دی کڑی نو امتحان ربانے پا مال باندے کی اس کا اگر کہ سرسایہ ډېره معمولیم دا خو بیا م امتحان شوخه مالی عبادتونو باندې امتحان کوي چې تا دا تراویح او قیام اللیل او تهجدونه روزي آسی نیولي دي او که د الله دپاره دي نیولي دي نو که الله دپاره دي نیولي نو په آخره کې به دا عمل هم کوي چونکې دا عمل لږ محبوب ډېر امتحان ځکه کوي چې دوانه عبادتونه جمع شي مالی بدني دا سبب د نجات یو فلسفه دا ده بل فلسفه په سرسایه کې صدا الاحسان الى الفقراء غریبانانو فقیرانو مسکینانو سره ښېګړه کول په دې کې مقصودی اختر ورځ را روانه ده دو خوشحالے ورځ ده تا بم نوی کپڑی اچولی نوی بیزار بدی اچولی کور کے بدی اولاد بچوم نوی کپڑی و بیزارون با اچولی گاون کے پماشرہ کے بداسی کورون و داسی افرادی چدائی پا کور کے بخوراک نہیں بیزار بے نہیں جامع بے نہیں خفگان محسوس ہی کنا شریعت وہی تور کخا آئی سر خیگڑوں کا چاغیم تا سر پدی خوشحالے کی شریک شیخا ذکر دا ہو یو اتفاقی خوشحالی دا اختر جو طول مسلمانانو مشترک شیز دیکھا تو تا توی تاغی سر خیگڑوں کخا تو درم فلسفہ پا کی دا دخا احسان الى الفقراء غرباء سره خیګړه کول مقصد دی بل شریعت مونږ ته داسې اعلی تعلیم هم راکړی دی داسې اوچت تربیت او اخلاق هم راکړي دي زمونږ او ستاسو په زړونو کې شریعت دا نرمي ور اچولې ده چې تاسو په داسې ایامو کې د نرمه او د شفقت او د رحمت نه کار والی دا یو اعلی تعلیم ده د شریعت مطهره چې تاسو نورو سره ښېګړې وکړئ نو چې دا کار څوک نه کوي یا خو بیا سخت زړی دی که روجي نیسي او که نه نیسي عاصم نن سبا ساینسدانان وایي فلاسفه وایي چې دا د صحت دپاره ورزش دی بس بیا هماغه کار دی نو ایو عاصم دین پسې راغستی ده دا کم کار چې وي مسلمانان کوي دا هاسې د صحت د تندرستۍ دپاره
د صحت د توازن د برقرارۍ د پاره د خپل معدې د صفای د پاره یو بدني ورزش دی وی ښه خو بیا مونږ وایي کې څه فرق شو الله وی چې نه که ورزش مارزش نه دی دا عبادت دی د الله د طرفه روزه کې پتا تند تیر شوا لوګه پتا تیر شوا دا احساس به پزړه کې راغلی چې دغه سي په معاشره کې په ملک غربا شته اغي باندې یوازې روزه کې نه په عام ورځو کې دغه سي تکلیف لګه چې پمای نو پدې کې زړه کې نرمواله پیدا شي سلورم فلسفه د سر سیاد اعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی طہرۃ للصائم من الرفث واللغو وطعمۃ للمساکین د سر سایہ یو عظیم فلسفہ دادا روزہ دار سڑی پر روزہ کی کیدیشی سترگی غلطی لگی دیوی کیدیشی چی داخلے غلط استعمال شوی کیدیشی چی دا لاسونے غلط استعمال شوی چا سر جنگ جگڑ کری چاہتے تیز خبر کری روزہ دا کنا خامخا انسان نکو تھائے کی غلطے کی نو پیغمبر پاک فرمائی چی تاسو پا آخر دا روزو کی سر سیاور کے نو طہرۃ للصائم پدی روزہ کی گیتانس غلطے شوی دی سر رفس و سر لغویات ستان شوی بیزایا وقت ستان تیر شوی دے بیزایا نظر دے لگولے دے عباداتوں کی دی سستی کردی دا چاہتا دی تیزی خبری کردی دی چاہتا دی کنزل کردی دی نو طہرۃ للصائم دا پاکی راولی خواه لکر ایک مال چراک آگی نو زنگ لری کی کنا نو پدغ روزہ کی کسا کوتائے زمونگ استاسو نشوی دی نو پدے سر اللہ دا پاک کی خواه سو فلسفے شوید سلور پینزم فلسفہ دادا و طعمت للمساکین یو استاد روزی پاکی پدے باندرالا بلا فیدہ پدے کے دادا چھ دا مسکینانو دا پارا خوراکم شخا طعمت للمساکین خوا ستا فیدم بگیوشوا اور دبل سڑی فیدم بگیوشوا دیتے اجتماعی عمل ہوئی دا سلور پینز فیدی محدثینو ذکر کری دیخوا اور شریعت متحرہ منگ پدے مکلف کری ہوگا چھ منگ بدا کار کوگا کہ منگ تدیو مسئلے فلسفہ معلوم بیو کہ معلوم نہیں داغی فیدہ کہ منگ تا معلوم یو کہ منگ تا معلوم نہیں خو منگ تا چھ یو حکم اللہ و داغ رسول او کی منگ بدائی پابند یو خوا تا شیسے وضاحت تا پارا منگ وایو باقی فیدو میں دو تب ہم نگورو خوا یہ جی دی کی فلسفہ دا خوا اور دی کی فلسفہ دا دا گمراہانو کار دیکھا غیر المغضوب علیہم والضالین کے تفاسیروں کی مدغلی کی خوا دا علل و تپوس کل پا احکاماتوں کے دا مسائل و تپوس پا احکاماتوں کے دا فلسفو تپوس کل پا احکاماتوں کی دا سبب دا گمراہ ہے دیکھا تپوس سے لگے خوا بس اللہ و رسول بھی نہیں دیکھا دا سلف صالحین امدغ عملو خوا بیا پا حدیثو کے یو پینزس پک سیزون بیا ذکر شی دی خان حسب ورکے اوڑ دی کجوری دی غنم دی ورجی دی پنیرم پکی ذکر دے خان دے ہر سنب یو سواور کے دے یو کس پسار خان کور کے جو سمرہ افرادی دے یو پسر یو سوا خان
دا څه د پاسه 2 کیلو دي دې ته اجناس وایي. هستا خوښه ده غنمو نه ورکې، کجورو نه ورکې، پنیرو نه ورکې، وریجو نه ورکې. سلف صالحین هم بس دغه طرز عملو آئی بدا ورکول خوا. پس سلفو کی قیمت ورکول د چانه ثابت ندی. بیا رست دورونو کی عمر ابن عبدالعزیز پا دور کی، چونکہ عمر ابن عبدالعزیز ہم پاغ سلفو کی داخل لے، داغا پا امارت و داغا پا قیادت کی مصنف د ابن ابی شیبم دالی کی چا حکم کرے عاملینو تا زکاة الفطر صدقۃ الفطر راٹول ان کو تا چی تاسو دیو سا مقابلہ کی نیم درہم دخل کنا پسر سایا کے اخلے خوا مسئلہ باندزان پویا کے خوا نیم درہم دیو سا مقابلہ کے اخلے. عمر ابن عبدالعزیز حکم صادر کو خوا. پاغ دور کی لوئی لوئی کبار موجود ہو چار ردوں کو. دارنگ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ لکی ددی سرسایہ چکم فلسفہ دا طہرۃ للصائم و تومۃ للمساکین، د مسکین د پار پدے کے خوراک دے. دا فلسفہ چھ پا غنم و پا کجورو و پا پنیرو پورا کی گی نو پا قیمت ہم پورا کی دیش. فلسفہ صدا مسکین دا خوراک پا قیمت ہم پورا کی گی. دیتے استدلال دنس نوئی. امام ابن قیم امام ابن تیمیہ عقید دی قائلو خوا. بل دور حاضرت چھے یو انسان مگوری واقعی آج ہم خلق اجناس نہ ورکی قیمت لنور کی خوا. بارحال زمانگا تحقیق کم پدے کے دادے چھے دے مسئلہ کی دیر شدت کول بس ندی پکار خوا، دیر خیسے ندی پکار. بس چاہتا چھے کم آسانی ہو دی کنو ٹھیک دا افضل بمما گئی ہو کئی او سڑے قیمت دا سر سیاور کئی وردی کی خواہ انشاءاللہ پدے کے بس خرج نہیں دور حاضرہ کے ہو بیخی نہیں. لیکن او سڑی لغنم ور گیا وہ بسو کی خواہ یو کیلو 2 کیلو رو باندے باسو کی بس قیمت ور کا 400 پی کئی خواہ. نمائے بازی مسائل دا سشتہ چھپائے کہ دیر سختی نہ بکار. بس ائمہ علماء محدثین دین امامانو بعض احادیث نے استدلال دے او مسئلے کڑی چھ رد عمل جائز دے بیا بگڑے رے قصے نہ کہا اور ٹک دے او داسی مسئلے چھ بالکل د چا استدلال پکی وی نہ د یو عالم رائے پاگی کی موجود ہے نہ د سلف صالحینوں کی یو عمل د چا موجودی بیا کول ندی پکار. وچی عمر ابن عبدالعزیز دور کم در پدی عمل شوے اور شیخ الاسلام ہم وی چیر ورکولے شے نو کسو قیمت ورکی وردی کی خواہ. وہ قیمت ہم بیا قیمت وایا خواہ. منگ حضر غنم و تواچو خانو کل خود کجرو قیمت ہم ورکا کنا، کل خود پنیرو قیمت ہم ورکا. قیمت ورکا ہو کلا کلا دغ سیزنو قیمتم ورکا کنا چی سوگ وزدار رئی. چونکہ غنم پٹولو سیزنو کی ارزانی پنیرو حساب کوا دا کجورو کوا او پیو کس شپگ 200 روپے راجی نو کو قیمت ورکو نو کلا و پدغم عمل کے خواہ. کم از کم یو لسو کالو کی ہو با پیسو کو کی کنا وہ نکی پتہ نہ لگی کئی یا با نکی. ہو بہرحال دے مسائلوں کی ڈیرہ سختی نہ پکار. نو د سرسایہ متعلق تفصیل انشاءاللہ مختصر اجمالاً ما تاسو تا کو
الله رب العالمین دې مونږ له په دې خبرو باندې د پوهې او د سمج توفیق راکړي. الله تعالی دې زمونږ عبادتونه او د اسای دا کوششونه دې الله قبول او منظور کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.